بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د الدرس التاسع عشر د 19 درس دویم سبق ته او د کتاب د سر نه 84 نمبر سبق ته 34 نمبر. او نن موږ له یو د رنگونو نمونه راکړي وي. دا د رنگونو نمونه د صفت په ځای باندې استعمال کوي. ابیضو سپین رنگ ته وایي، د مذکر دپاره استعمالیږي. اسودو تور رنگ ته وایي، د مذکر دپاره استعمالیږي. احمرو سور رنگ د مذکر دپاره، او اخضرو شین رنگ د پاڼې په شان شین رنگ، سبز ورته په اردو کې وایي. نو موږ له دا راکړي وي هذا معنا د دا کتاب ابیض، سپین کتاب دی. دا کتاب موصوف، ابیض صفت. نو اول به ته د صفت معنی کې، وروسته به د موصوف معنی کې. سپین کتاب دی. هذا ورق ابیض، هذا دا ورق ابیض سپینه پاڼه ده. ورق ابیض سپینه پاڼه. هذا دا قلم اسود، تور قلم دی. هذا دا قلم اسود، تور قلم دی. هذا دا ورق اسود، تور پاڼه ده. هذا دا ورق ابيض، تور پاڼه ده. هذا دا جدار ابيض، سپین دیوال دی. جدار دیوال ته وایي، موصوف دی، او دا سپینوالی دا صفت دی. نو هذا دا جدار ابيض، سپین دیوال دی. هذا دا جدار ابيض، سپین دیوال دی. هذا دا ورق احمر، سره پاڼه ده. هذا دا ورق احمر، سره پاڼه ده. ورق پاڼې ته وایي، پاڼې ته. او احمر سور رنګ ته وایي. ټیک شو جی. نو دا خو زمونږ دا مختصر غونته جملې راکړې، دا پوره شو. اوس د مذکر دپاره به تپوس کوي، استفهامیه جمله استعمالوي. وایي ما لون هذا، ما معنا ده څنګه دی یا څه دی. څه دی لون رنګ ته وایي، او هذا معنا ده د دې، د دې رنګ څنګه دی، د دې رنګ څنګه دی. ما لون هذا معنا ده د دې رنګ څنګه دی یا څه دی. ټیک شو. نو ما لون هذا د دې رنګ څنګه دی، ما لون هذا د دې رنګ څنګه دی. نو اوس موږ راکړي وایي ما لون هذا الكتاب، ما لون هذا الكتاب د دې کتاب رنګ څنګه دی. ما لونو څنګه رنګ دی، څنګه رنګ دی. ما معنا ده څنګه، او لون معنا رنګ. هذا الكتاب د دې کتاب، هذا الكتاب د دې کتاب. نو موږ به داسې وایو ما لون هذا الكتاب، ما لون هذا الكتاب د دې کتاب، د دې کتاب رنګ څنګه دی، د دې کتاب رنګ څنګه دی. ٹھیک شو. نو موږ به جواب ولا ورکو لون هذا الكتاب د دې کتاب رنگ. لون هذا الكتاب د دې کتاب رنگ ابيض سپین دی. لون هذا الكتاب د دې کتاب رنگ سپین دی، ابيض سپین دی. اوس وای ما لون هذا القلم، ما لون هذا القلم د دې قلم څه رنګ دی، څه رنګ دی. د دې قلم څنګه رنګ دی، د دې قلم څنګه رنګ دی. نو جواب ورکوي لون هذا القلم، لون هذا القلم د دې قلم رنګ. لون هذا القلم د دې قلم رنګ اسود تور دی، اسود تور دی. اوس سوال کوي وایي ما لون هذا الجدار، ما لون هذا الجدار د دې دیوال څنګه رنگ دی، څنګه رنگ دی. د دې دیوال څه رنگ دی یا رنگ څنګه دی. د دې دیوال رنگ څنګه دی، د دې دیوال رنگ څنګه دی. ما لون هذا الجدار د دې دیوال رنگ څنګه دی. نو جواب ورکوي لون هذا الجدار، لون هذا الجدار د دې دیوال رنگ ابيض سپین دی، ابيض سپین دی. بیا سوال کوي وایي ما لون هذا الورق، ما لون هذا الورق، ما لون هذا الورق د دې پاڼې، د دې پاڼې رنگ څنګه دی، د دې پاڼې رنگ څنګه دی. نو جواب ورکوي لون هذا الورق، لون هذا الورق د دې پاڼې رنگ اسود تور دی، د دې پاڼې رنگ اسود تور دی. اوس بیا سوال کوي وایي ما لون هذا الورق، ما لون هذا الورق د دې پاڼې رنگ څنګه دی. د دې پاڼې رنگ لون رنگ ته وایي، او ما معنا څنګه دی یا څه دی. نو ما لون هذا الورق د دې پاڼې رنگ څه دی. جواب ورکوي لون هذا الورق، لون هذا الورق د دې پاڼې رنگ احمر سور دی. لون هذا الورق احمر د دې پاڼې رنگ سور دی. نو دا زموږ سره د الدرس التاسع عشر دویم سبق، اول سبق کې ضروری قاعده او د الفاظ معنی وي. او په دې سبق کې مونږه ابيض اسود احمر اخضر د دې په جملو کې استعمال وکړو، او بیا ما لون هذا سره سوال وکړو، د هغې جواب ورکړو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.